نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانان ورونو، الله رب العالمین په توحید باندې مختصر بیان او وضاحت کو. توحید د الله رب العالمین یووالی ته وایي چې انسان الله رب العالمین یو وګڼي او بیا د یو رب بندگی وکړي. ځکه الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې و الهکم اله واحد، ستاسو معبود صرف یو الله دی، یو رب دی، یو دی. و الهکم اله واحد، معبود او د عبادت لایق دا یو دی. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، نشته دی اله مگر اگر الا هو الرحمن الرحیم، مگر دقه رحمان او رحیم دی. یعنی الله رب العالمین رحیم دی، رحمان دی، داغه سره بل څوک شریک نشته، یو الله دی. یعنی مؤمنان او مسلمانان په دې باندې عقیده وساتي چې الله رب العالمین یو ذات دی، داغه سره شریک نشته. او الله رب العالمین د دې بحث موږ ته په خپله کړی دی په قرآن عظیم الشان کې. سوره اخلاص کې الله رب العالمین فرمایي: قل هو الله احد. وایا شان دا چې الله تعالی یو دی. الله الصمد، الله تعالی بې نیازه دی. لم یلد، نه له ده نه څوک پیدا دی، ولم یولد، او نه دا چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او نشته د ده لپاره څوک برابر. یعنی نه په جنس کې څوک برابر شته او نه څوک په هېڅ یو صفاتو کې د الله سره برابر څوک نشته. د دې آیاتونو په باره کې په مسند احمد کې ذکر شوي دي چې مشرکین مکه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د خپل رب صفات موږ ته بیان کړه چې ستا رب څه دی، د څه نه جوړ دی، د څه نه جوړ نه دی، څه دی او څه نه دی. نو د هغې په دې سوال باندې الله رب العالمین دا آیات، دا صورت مبارک نازل کو چې د دې کې د الله رب العالمین هغه تعارف ټول موجود دی چې الله کوم ذات دی، د الله لپاره کوم صفتونه دي، هغه ټول الله رب العالمین ذکر کړو. په دې آیاتونو کې د الله رب العالمین د یووالي او د الله رب العالمین د وحدت په دې آیاتونو کې ثابتېږي چې الله رب العالمین په ذات کې هم یو دی او په صفاتو کې هم یو دی، او په دې خبره د هغه هېڅ څوک برابر نشته. الله همیشه دی او همیشه به وي، د هر قسم عیب نه پاک دی، هېڅ یو څیز ته محتاج نه دی، بلکې ټول د الله رب العالمین ته محتاج دي. په هر یو څیز باندې قادر دی، هیڅ یو څیز الله رب العالمین عجزه کولی نشي. دا په غیبو باندې پوهیږي، د هغه سره مشابه بل څه شی نشته. په ذات او په صفاتو کې هغه همیشه دی، په هغه باندې فنا نه راځي. په افعالو کې هغه یو دی، د هغه سره بل څوک شریک نشته. د ټولو خالق دی، د هغه څوک خالق نشته. او هر قسم عبادتونه خاص دي د دغه رب دپاره، او د هر قسم عبادت حقدار دی او مستحق دی، بل څوک دی مستحق نشته. د دغه توحید د دعوت دپاره الله رب العالمین پیغمبران او رسولان رالیږلي، یعنې رسولان او نبیان رالیږلي. او د هر یو نبی دعوت دا د یو الله رب العالمین د وحدانیت. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحيه اليه انه لا اله الا انا فاعبدون.
الله خپل پیغمبر ته وایي چې موږ ستانه مخکې پیغمبران نه دي لیږلي، موږ هغې ته دا خبرې حکم کړی و، نو وحي مو ته کړی و چې لا اله الا انا، چې الله رب العالمین وایي د عبادت لایق زه یم، زما نه بغیر بل عبادت لایق نشته، فاعبدوني زما عبادت وکړئ. نو د الله رب العالمین یووالی هم د هر یو پیغمبر د دعوت مرکز و چې هر یو پیغمبر د الله رب العالمین د یووالي وضاحت او بیان وکړي. او الله خپله وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، الله رب العالمین فرمایي چې تاسو دوه خدایان مه نیسئ، انما هو اله واحد، تاسو یو رب دی، یو الله، فایایا فرهبون، خاص دغه یو الله نه ویریږئ. او الله خپل پیغمبر ته وایي د خلکو ته وایي قل انما انا منذر، چې یقینا زه چې کوم دی دا یرونکی ما، وما من اله الا الله، او د الله رب العالمین سوا څوک د عبادت نشته، الله یو دی، الواحد القهار، چې هغه یو دی او زورور ذات دی. او بیا الله فرمایي سبحانه هو الله الواحد القهار، چې الله یو دی، د هغه سره بل څوک شریک نشته او هغه غالب دی او زورور دی. په دې ټولو آیاتونو کې د الله رب العالمین په ذات کې، په صفاتو کې، او په دې ټولو کې پورا او یو بې مثل منل والا دې ته موحد وي او دغه توحید وي. یعنی په ټولو ادیانو کې دعوت دا و چې د رب د یو رب بندګي وکړي، او د ټولو دینونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې چې کوم ادیان وو او د خلکو چې کوم د ځان نه جوړ کړي وو، هغوی به خپل بوتانو عبادت کو، او د پیغمبرانو دعوت د الله رب العالمین د یووالي او د بل چا سره د شریک جوړولو دعوت د یو پیغمبر هم ده. دې خلکو عیسی علیه السلام ته یا رب وایو، یا به ته د الله زوی وایو، یا به ته دریم رب وایو. او عیسی علیه السلام په خپله ویلي چې زه د یو الله بنده یم، د الله بنده یم، او ما ته دا حکم شوی دی چې دې خلکو ته وایي د الله بندګي وکړئ، د الله رب العالمین بندګي وکړئ، د بل چا بندګي مه کوئ. او هغه وایي زه رب نه یم، زه خو انی عبدالله، زه خو د الله بنده یم، نو زما بندګي مه کوئ. هیڅ یو پیغمبر چېرته دا ته نه دي ویلي چې تاسو زما بندګي وکئ، بلکې هر پیغمبر به دا ویل چې تاسو یو الله بندګي وکئ، د یو الله اطاعت وکئ، د یو الله خبره ومنئ، بل چا عبادت مه کوئ. د ټولو پیغمبرانو دعوت د توحید. نو دا مختصر بعض د توحید باره کې ما ذکر کو، د بیماری د وجې نه انشاءالله په دې باندې اکتفا کوو. الله رب العالمین دې په موږ کې د الله رب العالمین د یووالي هغه جذبه پیدا کړي چې موږ الله حقیقي طور یو وګڼو، د یو الله عبادت وکړو، او د الله سره شریک موږ په زندګۍ کې جوړ نه کړو. الله رب العالمین دې هغه وخت نه راولي چې موږ د الله رب العالمین څوک شریک جوړ کړو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.